زما عزیزان اوس دغه وخت کې زیات خراب حشر د چای چې دا ټولې لارې در باندې بند شو او دغه یو لار د چې ته به ورته ولاړې په دغه وخت کې به خراب حشر د چای خراب انجام به د چای بیړه به د چا غرق کوي او تباه به سوکي تباه او غرق او هلاک به په دغه ورځ باندې صرف هغه سړی چا چې د دنیا ژوند په دې کې تیر کړی چې زه د خدای په ټوله خدای کې د دې زنه خراب خطرناک ټکی بل نشته دې زه ټکی ته تاسو وګورئ که خیال وکړئ بعضې وخت کې مونږ خبرو کې دا وایو چې کینا چا سره خبرې کوي داسې وایي که نه وایي په دې کلو کې تاسو خو د کلو یې ملک صاحب ناست دي خان صاحب ناست دي یو سړی خبره چېرته غلط کړي کینا د چا مخکې خبرې کوي لګیا داسې وایي که نه وایي دا چې وی چې د چا مخکې خبرې کوي د ده د پلار او د نیکه کور وران شو د ده بیړه تباه شوه لکه چې په یو ټکي الله پاک د شیطان بیړه تباه کړې ده شیطان څه پیدایشي شیطان نو شیطان معلم الملکوت ملائکو له په ټال باندې سبق خوده چې ور رسیدې به نشو نو په ټال باندې به داسې تلو راتلو سبق به ملائکو ته خوده ده معلم الملکوت دومره لوی مقام شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړو شپږ لکه کاله یو ځای داسې نو چې د تندي نه نو ویسته یو چې د آدم علیه السلام څه وخت کې لاش تیار شو نو دی په ملائکو کې ولاړ نو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ الله وی ما ویل ملائکو ته چې اسجدوا لآدم د آدم ته سجده وکړه فسجدوا ټول ملائک ورته په سجده پریوت اوس زمونږ د عمل د هر جنجال او د هر فتنې شکار چا پوښتنه وکړه چې د الله نه سوا بل چاته سجده خو جایز نه ده نو آدم علیه السلام ته ولې ملائکو سجده وکړه اوس مولاګي غوندې وایي هغه به دا سوال نو د الله نه سوا بل چاته سجده روا ځکه نه ده چې هلته د الله حکم نشته دلته خو د الله حکم دلته نه سجده کول کفر و په دې خبره پوهېږئ غیر الله ته د الله حکم نشته او آدم ته د الله اذ قلنا للملائکة اسجدوا پرېږدئ ورته په سجده چاته لآدم نو فسجدوا شیطان ولاړ پاتې هغه ونه تپوس ته وشو چې تا ولې سجده ونه کړه اذ قلنا څه وخت چې ما تا ته وویلې تا ولې سجده ونه کړه قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك ما چې تا ته امر وکړو چې سجده وکړه ولې دې ونه کړه نو شیطان په جواب کې ورته څه وایي چې قال انا زه او ده ته سجده کول خلقتني من نار وخلقته من طين زه دې د اور نه پیدا کړم چې پاک شی دی او دې د خټې نه پیدا کړی نو زه خټې ته سجده وکړم خدای ته
الله ورته وی تا دا زما په مخ کې انا ولي دا زدي ولي فاخرج منها فإنك رجيم إن عليك لعنتي إلى يوم الدين اوزا زما د رحمتونو جنتونو نا تر قیامت پورې مې لعنتي او تبا کړې په یو ټکي چې انا نو ګوره ډېر خیال کوو ډېر خیال واوره اوس دا روجې نیسئ نو د روجو ټیپر په خلکو مه خرڅوئ ته پوه شو چې کور کې یا په ښځه نیغ نیغ کېږي چې روجه مې ده یا په زوی نیغ نیغ کېږي یا په بل چا بهر خلکو باندې نیغ نیغ کېږي چې شیخ سنت صاحب روجه نیولې ده په ارام کښېنئ دا ستاسو منځونه دا ستاسو روجې دا ستاسو تراویح دا هر څه به په قیامت کې په دې مخ در وویشتې شي په دې مخ ورک شه جی ما منځونه کړي دي دا زما خبره نه ده زما د کور خبره نه ده دا د پیغمبر خبره منځونه مې دا منځونه دې دپاره کول چې خلک راته ښه سړی ووایي ٹھیک شو دا منځونه څه دپاره کول چې خلک راته ښه سړی بجلیګر ملا به پیش تا څه کړي دي ملا صاحب جی ما به تقریرونه کول جلسې به مې کولې دا چل به مې کول غوړې زیړې خبرې به مې کولې زما د هر څه به هم زما په دا مخ راوویشتې چې تا دې دپاره نه کول تقریرونه او وعظونه چې خدای پې راضي شي تا دې دپاره کول چې خلک راته لوی ملا ووایي خلق راته ښه مقرر ووایي ښه واعظ راته ووایي او بدل دنیا کې خلاص شوی دی آخرت کې څه نشته زما په خبره پوهېږئ آخرت کې څه نشته دا هر څه به په دې مخ در وویشتې معامله عزیزانو هغه د ظاهري عمل نه ده معامله د زړه ده چا دا مونځ ستا په زړه کې په کومه اراده کړی دی دا روجه تا په زړه کې په کومه اراده نیولې ده که هغه د زړه اراده ستا د روجې متعلق واقعي د خدای رضا وي نو خبرې اجر یې څه دی اجر یې څه دی د روجهدار سړي د خوله کې ماسپخین نه پس غرمې نه پس وږمه غوندې پیدا شي سوړ بوی غوندې په دې خوله کې پیدا شي کېږي که نه کېږي اوس د دې بوی څومره خراب شی دی خولې نه چې بوی راځي دا څومره خراب شی لیکن خدای څه وایي ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك د روجهدار سړي د روجې اغاز وږمه چې ده الله وایي ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده کومه روجه چې هغه خدای د پاره وي او واقعي د الله د یری وي نو د هغې هغه وږمه د خولې الله وایي ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده یا الله داسې به څوک وایي زما عزیزان چې معامله هغه دړه ده چې ستا اړه کې د دې روژې متعلق څه دي د دې مونځ متعلق څه دي بل د دې نیک عمل متعلق ستا په اړه کې څه دي نو سزا او جزا دا ټوله به الله پاک دړه په ارادو باندې تقسیموي او دړه ارادې هغه راز د الله نه سوا بل چاته پته نه هغه صرف خدای قادر
نو یو دې ټکي نه ځان خلاص سیاستي چې زه دا ډېر خطرناک ټکی په پاکستان کې درته ښکاره مثالونه وښیم. په دې خو پوه شوئ چې زه ټکی ډېر خطرناک دی. ټیک بوټو صاحب خدای دې اوس ورته معافي وکړي، هغه یو ټکی کړی و چې مای میجارٹی زما اکثریت اور یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. ویلی هغه کرسی اوس هم شته، هغه میجارټي اوس هم شته، او د ده انجام څه شو؟ د ده څه انجام شو؟ د پانسۍ په دارو خطو کنه کرسی هم وه مضبوطه چې دی پې غاویرو، او هغه میجارټي هم وه اوس هم شته هغه کټه سري. چا وله ځان مړ نه کو، د ده انجام څه شو؟ نو عزیزانو غرور به نه په دولت کې نه به په مټو کې نه به په اقتدار کې، د غرور ذات صرف یو د خدای ذات دی. بنده بچي یو دغه غرور بچي. تاسو انجام وکړه هغه ټکی اوس نواز شریف کړی چې مای منډیټ 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 د ده انجام به هم درته ښیم که ژوندي وي په دې منبر ناست دی. دا هم د غرور ټکی دی. هغه منډیټ موجود دی په کوم چې دی غاویر دی. ملک دی د تباہی په لار روان دی که نه دی روان؟ جی ملک دی د تباہی په لار روان دی. هغه منډیټ موجود دی. اوس یو کار کوي د دې ټولې صوبې او پاکستان لیول ځمکې دي دا قیمت لګوي. مثلا په چارساده کې ځمکه 50,000 روپے مرله سرکاري ریټ دی. نو ته چې مرله خرڅې نو تا نه به دومره ټیکس وصولیږي. خدای دې وکړي که تا په 10 روپے مرله خرڅه کړي ټیکس به د 50,000 روپو ورکړي. په دې لا مونږ دا ګوګشتو قوم پوه نه دی. هر عادت تا د هلاکت او د تباہی جوړي. دا موټروي چې کومه جوړه ده پېښور نه پنډای پورې او پنډای نه لاهور پورې، د دې موټروي تصور د پاکستان دپاره مفید نه و. تصور کربونه روپۍ پې ولګېدې. او हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. مال خو د خاور تیلو ډیونه ملاویږي او د پیر صاحب کور وای چراغان جوړ شو. کربونه دا سکیمونه استاد علالولو د پاره جوړي. نو خبره مې دا ده چې منډیټ ټکی دا د غرور ټکی دی. دغه منډیټ به وي او والله عالم بالصواب چې د ده انجام بچي. نو زما عزیزانو د غرور ذات صرف یو د خدای ذات دی. بل څوک شته په دې کائنات کې چې د خدای په مخ کې وایي چې زه شیطان ته یو پیر ویلی
اوس خو یو د پیرانو میرانو پسې ډېر ګرځئ ما خدای او قرآن ته وګورئ پیر درته اصلي وښیم نیخ نیخ اوس په لوی غم دا قوم اخته څه زمونږ د لاسه دا راتلونکي جمعه په روژه کې راځي که نه په دې به قضا عمري کې نو ملیانو صاحب یو هڼ هڼ جوړ کړی هڼ هڼ دی او دون دون دی او هڼ هڼ دی او دون دون دی قضا عمري دی اسلام دی او پلانې دی مولا به داسې ځان باندې هیبت راولي ته به وایې چې جوړ زه کافر شوم ته چل را باندې داسې هیبت به په ځان راولي چې دا ما جوړې کافر شم که څه بله ورونه په خدای قسم پیغمبر ویلې صحابه وته ما تاسو ته یو ټکی کړی چې خبره ټوله د زړه ده که د بل ځای ده د زړه ده صحابه ته ویلې چې یو داسې سړی درته وښیم چې نه مونځ کړی نه روژه نیولي نه حج کړی نه زکات ورکړی ټول عمر د خدای او د رسول دشمن پاتې شوی او جنت ته لاړ شي صحابه وایي چې یا رسول الله دا سړی به څنګه دا به څنګه سړی ویل خال په یو جنگ کې ولاړ دي جنگ شروع دی یو کافر د کافرو د صف نه رامنډه کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس کې لاس ورکړو بیعت وکړو او لا اله الا الله محمد رسول الله ویل او تور واغسته او د دې د طرفه په جنگ شو کافرو سره 15 منټو کې مړ شو چې مړ شو جنگ چې ختم شو پیغمبر په لاش باندې ولاړ صحابه ته وی ادا سړی دی په 15 منټو کې جنت ته لاړو کنه د ټول عمر کفریات ورته معاف شو او په 15 منټه کې د پلار پیغمبر په لاس باندې لاس ورکول او د دې مخه کېدل 15 منټو منظم ټول عمر معاملې چا ده د زړه ده نو یو خود دې مليانو په دې شور باندې ګوره تیرو زېما دې بدا سي شور جوړ کی چاله ګوره تاسو پړې پاتې شور ډېر جوړي قضا عمرې ده که قضا عمرې کا بده پلانی بابا کړي پلانی بابا کړي پلانی بابا کړي دا اسلام مونږ ته د باباګانو نه راغلی اسلام بنیاد کوم مولا چې وایي چې قضا عمرې دغه د مولا صاحب زما دړه زور نشته دا فرض منځونه مرانه نشي کېدی او ته کوه ابو وایي چې نو ورته نه کنه نشم کولی سم لا ورته ته پوه شوې که بیا دې نه پرېږدي که نه او ته پې لږ تکړه وې د دغه ګوړګوړونه یې ونیسه او دومره زور وله ورکړه چې دا سترګې بقې راوځي ته پوه شوې اصلي دین رسول الله صلی الله علیه وسلم تکمیل کړی دی د دین په 23 کاله کې ٹھیک شو بیا دا درته یاد دي چې د خلفای الراشدینو خلافت څو کاله ابو بکر نواله تر حضرت علی پورې څو کاله ماما نو تاسو څه ضروري دي چې ګیري لګي سور را ورکړئ زړه دې شي دا خو دې نه راځي دومره د زور ډیر دی چې پاسته کې بدل لګي سره او دا ورته پته په دې عمر کې نشته چې د ابوبکر نه تر حضرت علی پورې د خلفای راشدین حکومت څو کاله چشته څومره 10 کاله ما به پوهوي وایم زم نه اوس 10 کاله یا 15 کاله یا 40 کاله خود خلفای راشدین په دور حکومت کې د ابوبکر نواله تر حضرت علی پورې په دې زمانہ کې چې کوم تکمیل د دین شوی دی هغه کمپلیټ دین دی بس 23 کاله زمانہ د پیغمبر
او ورپسې 13 کاله زمانه د خلفای راشدینو دې کې چې کوم دین مکمل شوی دی دا دین دې کې بس ته وګورئ چې دې زمانه کې قضا عمري شوی ده د امام ابو حنیفه په زمانه کې شوی ده د حضرت عمر د امام شافعي په زمانه کې شوی ده د امام مالک په زمانه کې شوی ده د امام حنبل په زمانه کې شوی ده د امام بخاری د امام مسلم امام ترمذی امام ابو داود د دوی په زمانه کې شوی ده کدی زمانو کې شوی بسر وچ او کوي چې پلاني پیر صاحب کړي ونه پلاني پیر صاحب نه خدای دی او نه رسول دی ما خبره پوي او چل درته ما وخو چې کچاوي چې را پاس بس سم لور ده مولا صاحب دړه زور مې چې 15 منځونه دی را ګرځي هر منځله بانګ وي بیا غموس قضا وکي بل بانګ وي بل بانګ وي بل بانګ وي نو د یو ورځې منځونه 15 قضا راوګرځي نو دا وي چې موږ د ټول عمر قضا عمري راوګرځو نو په ایمان وایي چې 15 منځونو باندې به د ټول عمر قضا عمري ورته خدای معاف کړي دا خدای ستاسو کور دی عقل یا دا سوچ دی نو دی وجنا زما عزیزانو اری خبره ته لغوندي سوچ پکای لغوندي فکر پکای ما یو حدیث وې چې د روزدار سړی د خله وګمه چې دا هغه خدای ته د مشک او انبر او نزيات عزیز ده اوس دې حدیث کې راز څه دی دې کې راز دا دی چې دا وګمه پیدا شوه د الله پاک د وجه چونکه ما د پاره سحر نه خوراک سکاک پزان بن کړي دي نو ماسپخین ما دیګر کې زما وګما چونکه پیدا کړي ده نو دته د مشکو نه زیاته ذکر په دې خبره پوه شو دی وجنه عزیزانو دو خبرې وکړي یو اړ خبره ته لغوندې سوچ کوي خدای ته عقل فکر سمجھ درکړي دویمه خبره دا ده چې چیرې داسې ونه وایي چې دا زټکه د دې انجام ډیر خراب کما پیر اراده دا وکړه چې نن می شوق دی چې د شیطان نم یو مسله اورم شیطان ته وی چې یو مسله راته وکړه نو هغه ورته چې پیر صاحب زما مسلې خدا سي دي چې خلک گمراه شي نو زه به تاسو څه مسله وکړم نو پیر ورته وی چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الله چې څوک گمراه کی اته پلار کول نه شي او الله چې څوک پلار کی اته گمراه کول نه شي اسه می شوق پیدا شو چې نن دې ارامینم یو مسلې واوره هغه ورته پیر صاحب په خدای مې دې قسمی چې ستا دا شوق پیدا شو نو زه به تعالی نن ټیک مسله کوم خپل طبيعت بنکو وی چې وایا وی پیر صاحب ته خو پیری خلق دلا سونه صفای په خپو در تپریوزی ډېر لوی قدر او عزت کوي اسنه چې د خلکو په لاسونو سپول او په خپو پرې وته چرته دا غرور در کرانه شي چې ځان ته وای چې زه دغه چې میجارټي سره خسړی کې غرور راځي کنه راځي دا غرور در کرانه شي چې ځان ته وای چې زه او پیر صاحب کا کله دی ویل ځان ته چې زه نو داسې بشي لکه چې زه شیطان ورته وای چې کچاري دی وای چې زه نو داسې بشي لکه چې زه ما خدای لډېره خوارای کړې وي او یو ټکه مې زووي عمر لا تبا شو نو پیر صاحب کدي زووي نو تبم زما پشان شو نو عزیزانو چې ګوره چیرې داونه وایي چې زه غرق بشي تباہ بشي هر ګناه په قیامت کې معاف شي ارا زنا شراب غلا ډاکا وغیرہ وغیرہ خدای به ولا سوجي جوړي کیو معاف یو مولا ماته وی چې تا په تقریر کې چرته مې ویلی خدای خبر نه یو ډاکا وسنګ معاف شي داسې دغه وندم شو
ما به خبره وره په برو بزن کېږه ما خدای چې د چا ناراضي شي نو خدای پردی حق نشي معاف کولی نو داسې چل به وکړي چې چا حق تا والی دی که نه خبر وغواړي چې راشه دا جنت کې دا پلانی ځای دی دا تاله در کوم خو دې سړي ته معافي وکړه ما په خبره پوهېږئ دې سړي ته معافي دې چې جنت کې ځای ته وګوري نو جنت ځای به څنګه وي د ملغلرې یو کمره به یو شپېته میله بیا پلنوالی دا ځای در کوم خو دې سړي ته معافي وایي به یا الله ما معاف کړی دی خو ماله دا ځای راکړه په دې چل به ورته معافي زما په خبره پوهېږئ الله چې کوي خو ورته کولی شي که نه شي کولی یو ټکی دی چې هغه به خدای بالکل نه معاف کوي چې ځان ته وایي چې زه نو الله دې مو ساتي زه نه دا ډېر خطرناک دی چرې په هېڅ شي غرور ونه کړي که په دین کې مصلې دی الوزي نو هم چې ځان ته زه ونه وی او که په دنیا کې دی جازونه الوزي نو هم چې ځان ته ونه وی چې زه او که دا ټوله دنیا در پسې هم چې ځان ته ونه وی چې ګورئ زه الله الله مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه په دلی کې تقریر کولو اور 3 قسم ہے اوپر چی واللہ باللہ سمت اللہ مجھے خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے یو ذلا اللہ او بیا یو واقعی کړي یو بزرګ و حسن بصری او د دې بزرګانو واقعات مولانا تنوی ډیر لیکلي دي نو بزرګ و د شپې ناشته ده نو الله الله کوي ناګانه په دې نیمه شپه کې په دغه کې راغلی ده په جذبه کې چې یا الله زما اړو چاودو په الله الله ویلو باندې تا یو ورځ مونږ وی چې زما باندې زدایم یو ورځ ختم وای کنه خدای ته وای اوس خدای داغه د جذباتو څومره خیال ساتي اندازه کوي आवाज ورته وشو چې څه وی یا الله زما رشین شو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ وی چې زما باندې زدایم نو आवाज ورته بیا وشو کہ گفت اللہ ہے تو لبیک ماس گفت اللہ ہے تو لبیک ماس وی نیاز و شور و دردت پیک ماس او بی بی داستا الله ویل چې دی دا زما لبیک دی دا ته چې الله وې دا زما لبیک که زما توفیق نه وې زما توفیق نه وې نو ستا جبې به په نیمه شپه کې الله ویلې ټوله دنیا اوده پرته ده او تا الله الله وې په خپل ذات مې دې قسمي حاضر یم درته وایه څه وې تاسو خیال را یو ځله الله ویل دا د دواړو جهانو د نعمتونو نه بهتر بجای د دې چې مونږه نور خبرې کوو یا ګډې وډې وایو نو بس جبه په دې عادت کې چې الله 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 ما تاسو تیره جمعه ویلي چې د موسی عليه السلام ګډ بچو وای دونه چې خدای څنګه یادول پکار دی یا الله ته بچرته چې چاپی دې کم یا الله ته بچرته موسی ته تنبیه وشو چې دا ورته مو نه چې کافر شوي دا ورته وای چې خدای داسې ذات ته او داسې یادول غواړي نو زما عزیزانو په ایمان درته وایم چې دا ملک د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی د وخت کې لیڈرشپ پخبر گستر گوڑاندی دی سچ ہوئی ټول دروغ ہوئی کده اسلام نومالی دروغ ہوئی کده کچکول بماتوم دروغ ویل
ملک سوارو ټټو پیو بیټارو پلانټیرو ټټر اوس وای 2 کال راکې نو 2 کال کې ملک ټکی دا ټول دروغ وي ملک بالکل د هلاکت په پلیټ فارم بلار دی اوس کوي بس کوي بدا چې سیلاب په وطن راشي نو د کلی خیر غواړه چې په کلی راشي د کور خیر غواړه او چې په کور راشي نو د ځان خیر غواړه چې د هر سړي سیلاب د بيدینه په کور او په کور ورننه وتی هر سړي سره خپل غمی کنه چې ځان می بچ کړي نن د بيدینه سیلاب د هر سړي په کور نه وتی په کور که خزر راټینګه لور دی منډي وای که لور راټینګه زوی دی منډي وای که زوی راټینګه خور دی منډي وای که خور راټینګه رور دی منډي وای څه د خدای په عظیم قهر د عمل گرفتار علاج د دې وخت مشکل دی او د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا که د خدای فضل وشو خو ډیره خدا که په عقلی نو پاکستان سیټ کېدل زما د عقل نه بار دي ځکه چې دې خلکو کې اخلاص نشته دې خلکو کې د ملک او د قوم درد نشته ملکونه د هغه خلکو سیټو چې کوم خلکو کې د ملک درد او د قوم درد پکې و اوس یو ټکی دوی کوي مونږ په دوکا شو چې اگر किसी ने ताउन किया तो पाकिस्तान को इस्लामी ममलकत बना देंगे जैसे वही कर इस्लामी ममलकत को 50 का लवशु چې تاسو पाकिस्तान ته وایي وही ورته کنه که خزی پکې ګډیږي اسلامي ملک دی کالکان پکې ګډیږي اسلامي ملک دی کبلو پرنټونه پکې چلیږي اسلامي ملک دی کله خزو کرکټ میچ پکې شروع شي اسلامي ملک دی دا 50 کالو شو چې تاسو اسلام ورته وایي دروغ ولي دروغ وایي اسلامي مملکت په هغه ورځ پاکستانی چې په کوم ورځ د انګريز جوړ کړي قانون لندن ته رخصت شي او په پاکستان فیصله د قران کی علاوه پاکستان اسلامی مملکت اوس پاکستان اسلامی مملکت سو پورې د پاکستان فیصله په قران نه شروع شوي ترغه پورې پاکستان ته اسلامی مملکت نه وي قانون پکې د لاډ میکاله دي او وې ورته اسلامی مملکت بیا چې تر سو پورې په پاکستان کې خزي ازادي ګرځي بیا به مرته اسلامي مملکت وي دی خو ګوري په دې دغه خو به تاسو ګوري کنه په دې سرکونو باندې دا ټریفیک والا پولیس ولاړ ها نو دوی سره یو کتاب یغه چالان بوک سوزکه پیراشي ډاټسن پیراشي یا بل شي نو داسې مخه تورته دري هغه ولدار صاحب داسې ا ډرایور تم ګوري داسې قانون د لاس کې واغستو ا ډرایور غریب ناړه بوټو چې قانون مې لاس کې واغستو چې څه چل مې کړي دی ورته داسې قانون د لاس کې واغستو ګوري نه د قانون خلاف ورته هغه وی چې سبه ولدار صاحب ورک مې چرته کی نسینه کی نارای غوندسترګه ورته وی چې رو جماعتي بندوبست کوا بیړه د غرکشه ته پوښوي نو تاسو وایي دیکھو ګور اف آی آر د انګريز جوړ کړي قانون دی ستا پتانو کې چې پروت دی ستا په عدالتونو کې چې پروت دی د انګريز جوړ کړي قانون دی ٹھیک شو نن کنټمپټ اف کورټ د فی چې ستا په ملک لګیدلې وي کنټمپټ اف کورټ دا دفعه په نواز شریف هم لګیدلې و چیف جسټس په لګولې و چې د کنټمپټ اف کورټ کړي د عدالت توهین کړي هغه عدالت د چاو هغه د پیرنګي د قانون عدالت
و کنو قبل شه د پیرنګي د جوړ کړي قانون د عدالت خلاف ورزي چې څوک کی ا کنټمپټ اف کورټ کې راځي او په قران کې د قران د قانون خلاف ورزي کیږي یو په کنټمپټ اف کورټ کې راځي. نو د لارډ میکاله جوړ کړي قانون ډیر لوی دی او که قران د خدای جوړ کړي قانون لوی دی. نو ټول پاکستان د خدای د قران جوړ کړي په قانون کې کنټمپټ اف کورټ کې بچالانی کی کنا خزي او نر کنټمپټ اف کورټ کوي لګیا دی او دومره دا چې دا حساب به د سترګو پټېدو نه رسته شروع کیږي او د انګريز د قانون دنیا کې شروع پته به درته ولګي چې تا بربنده خزه ځان سره ګرځوله تا کنټمپټ اف کورټ کړو لور دې بربنده ګرځیدا تا کنټمپټ اف کورټ کړو پته به تماشې به د ځانو کوي. دا مې ابتدا کې درته وایي چې پام کوئ ګوره په دې غاویره نشي دعا وکړئ چې خدایه ته وړه جنت ور یو سکند کې به در باندې دنیا ورانه شي یو سکند. ابل اور دلته زمونږ مرګري نن یې خاوند مر شو په درې مور دي خدام مر شو کور یې ورانه دل نو دیو جنا عزیزانو هر وخت د خدای یاره په زړه کې ساتي هر وخت او دا وایا چې زه اس سچ زیته رحمان بابا وی لکه سیند یا باسین په غورځنګ درومي دا روان دی خو ګوري غړای ته وګورئ دي کې دغه لګیدل دا ټک ټک چکی دي تاسو وي دا سکندونو والا ستنه دا ګور دا سکندونو والا ستنه چې یو ټکو کی بیا ټک چې یو ټکو کی دا ستیر شي ک یو عرب او کرب ډالر خدای لور کې داستنه به بیا را واپس د خپل عمر نه داسي کی ها دانن ورځ چې تر یو نیمه بجې پورې پتا کوم تیر شو چې دا ټوله دنیا خدای لور کې دا ورځ به بیا په عمر کې ولي کړي دا لاړه ختم او لکه سیل دی باسل په غردنګ درومي حسیون دی په تلوار تلوار دا عمر بیا وار په دا دنیا نشته رحمانا په هر چا باندې چې تیر شي وار د عمر یو ځل چې د عمر سودا ختم شي بیا نشته بدبل نه بدتري بل بدبل نه بدتري بل بدبل نه بدتري په بدا قوم ولاړ جمهوریت برکت ته کنه چې ډمې پکې ولاړې دي نو جاړي ولی جاړي نه ما له ډمه ولاړه ده سمکار شوه د ډمو حق نشته چودري ولکه جمهوریت څه ته وایي ها جمهوریت خو دې ته وایي چې دا چا حق شته کنه اجرا شته غو ودرېږي ډمې حق شته غو ودرېږي د خنزیر د بچي حق شته غو ودرېږي جمهوریت ته کوي جمهوریت دا معنا چې هر چا له حق دا جمهوریت خود ابوبکر په زمانہ کې مو دا ابوبکر د خلافت انتخاب چې کېدو ټول صحابه را جمع شوي انصار او مهاجرین بیبي عائشه فقیها د امت او بیبي فاطمه خاتون جنت دا موجود وي او دوی له پکې دعوت ورنکو چې راشي په دې رائے کې تاسو شریک شئ ولې به خزه حق نه لري چې هغه په پارلیمنت کې رائے ورکړي د خزه ځای پارلیمنت نه دی خزه په پارلیمنت ته نه ځي او نه به خزه په سړو کې کینی ستا پاکستان چې د کله نه جوړ دی تر نن پورې د ټاپ میخ انبر سره پکې ناس د ټاپ میخ پکې ناس اوس دې د پر غلام غوث زاروی کم دی نه پیدا کو چې هغه یوې سره سم کار کړی دا زمونږ ملک دی دا زمونږ وطن دی زما عزیزانو عرض مې دا و چې هر سړی د دې قابل نه دی چې هغه ته
هغې نه مسلو تپوس وکړي. مسلو تپوس دپاره خاص خلق وي یا په دې مدرسو کې مفتیان وي، نو هر سړی د دې قابل نه دی چې تا هغې نه د مسلو تپوس کوي. دا یو ټکی ما عرض کوکو چې یاد لرئ چې یو ذات د شي دننه تلل دي او یو اثر د شي دننه تلل دي. روژه ماتېږي په ذات د شي دننه تلو باندې، په اثر د تلو باندې روژه نه ماتېږي. بل دا چې دې وخت کې اذانونه په 5:30 بجې شروع شي. 5:30 بجې، په 5:30 بجې غروب د آفتاب نه شوی. دا وخت د روژې پرون ټایم د روژې چې و 5:37 منټ، 5:37 منټ، او اذانونه د 5:30 نه شروع شي. 7 منټه مخکې اذانونه شروع شي. نوروره په دې ډب نه دي، دا جماعت ته کنه او دلته به صاحب شیخ سنت صاحب هم راپاسي یاره راوخته داسې وګورئ. او دې وخت کې تاسو خدای پاک دې درته هدایت وکړي، تی په خپله په ټایم پوه کړی نه. مونږ خو چل په اذان روژه نه ده ماته کړې، او بیا زمونږ د دې ملک اذانونه سهار وګوره چې دوی څه وخت اذانونه شروع کوي، د سبا اذان د دوی وګوره. غروب د آفتاب وګوره چې 100 بجې کېږي، او طلوع د صبح صادق وګوره چې سهار 100 بجې کېږي. او دا خلک وګوره چې دوی څه کوي. ټول اذانونه په جماعتونو کې امیان کوي بے علمه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به جمم په خپله ورکوله او اذان به هم په خپله کوله. زما په خبره پوه شو؟ اذان به امام ابو حنیفه په خپله ورکوله او اذان به هم په خپله کوله. اوس جماعتونو کې وګورئ، الله اکبر الله اشهد ان محمد رسول الله، محمد رسول الله. دا چې د دې مولا د خولې ته تپاڼې ونیسي کنه او دا شونډې پې دومره دومره وپړسي، تا خدای هلاک که چې هلاک شي. دا محمد ته دا لفظ کوي که نه کوي؟ په هر جومات کې وګوره دا شیخان میخان چې دي دا ورمړو د معیارې ګیرې چې پرېښي دي، دغه شیخ صاحب اذان وکړ اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي. ټول جوماتونو کې داسې زمونږ د بالا باندې کې داسې دلته بچا ته باوازو کې چا اذان وایل غوندې امام به په کوټګۍ کې ناستي. یو شاعر شعر وی جماعت با غروی ته به ناستې پکې هک پشانې، هک معنا یګا، جماعت با غروی ته به ناستې پکې هک پشانې، ګیره بستا په نامه لګي لکه سک پشانې. هک صاحب ناسته او خر ته आवाज وکړو چې هلکه ته اذان وکړه. اذان به عالم سړی کوي، جاهل سړی به اذان نه کوي. دیو جنا لږ سوچ وکړئ، دا دین هم زمونږ د لاسه سپک شو، زمونږ د لاسه ذلیل شو، زمونږ د لاسه رسوا شو. نو د دې وجنه سوچ وکړئ چې ملک یو طرف ته د تباہی او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی او دین بل طرف ته د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم باندې ولاړ دی. زمون خلکو د لاسه تاسو چرته ولیدو؟ پخوا خلک خو خلک عبد الله ابن مبارک په لار روان دی، 600 روپۍ ورسره دي او حج ته حج ته روان دی. نو لاره کې یو ښځه ولیده چې هغه ښځې
چاړه راغستې ده او یو مړ خر پروت دی او د هغې نه غوښې غوسۍ لګیا ده. نو عبدالله ابن مبارک ورته ودرېد، ورته چې خورې دا څه کې؟ وې ځه لار لنډه وه. هغې وې نه دا کې څه؟ وې نن سویمه ورځ ده چې 3 میلیونه دي او یو زین. نن سویمه ورځ ده چې نهر یو ته روټۍ دا رقم نه لګي. نو نن چې د کوره راوتمه نو لونو راته وی چې مورې که نن دې م سره نه وړه نو بس هلاک به شو. وی ټوله ورځ وګرځېدم هېڅ مې پیدا نه کړه. دا مړ خر دلته پروت دی، د دې نه دا غوښې پرې کومه، دا به یو څو بېګاله به پخې کړو، شپه به پې تېره کړو. عبدالله بن مبارک ورته چې ځم در سره ځم. هغې وی چې مېلمه وروره ته را سره ځکه مزه چې زما کور کې به د دې مردارو غوښو نه بغیر بل څه نه، نو زه به په تا خورم څه. ویل خیر دی زه هېڅ هم نه خورم، په تا سره ځم او په دې شرط در سره ځم چې دا مردارې غوښې به ما په سر کړي، ته به هسې را سره را روانه. یاره تاسو په ایمان ووایئ دا جومات کې چې ناست یې ټول داسې ښه برش کړي یې، داسې به وکئ چې د مردار خره غوښې په سر کړي، خو به یې کوي. او چې د اسلام خبره شي نو د هر یو کور کې جبرائیل علیه السلام راغلی، مونږ به داسې وکړو. عبدالله ابن مبارک هغه څښا غوښې په سر کې چې څښا غوښې په سر کړې. نن راته یو سړی وایي دکان کې، زمونږ دکان مخې ته دغه ولاړ دي، دا ریړو والا دي، دا چټنیانې او دا اچار مچاره ده. ما ته وایي چې یاره جي دا ټوله بیماري ده. ما ولې؟ دا ټوله بیماري ده.